وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بسوات حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد 1200، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم كجسد واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمند محترم، الله رب العزت مونږ او تاسو ته یو دین را کړی دی، یو شریعت را کړی دی چې هغې ته دین محمدي صلی الله علیه وسلم وی، هغې ته شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم وی، او هغې ته سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی. او رب کریم دا هغې باره کې فرمایي: ان الدین عند الله الاسلام. الله ته خوښ دین هغه دین اسلام دی، الله ته محبوب دین هغه دین اسلام دی، د الله په نسبت باندې غوره دین هغه دین اسلام دی، رب ته نږدې دین هغه دین اسلام دی، د رب په بارګاه کې او په ورځ د قیامت باندې قبلېدو والدین هغه دین اسلام دی. د دغه دین اسلام د گلشن ابیاری رب کریم په بعض خلکو سره په هر دور کې کړی ده. په هر وخت کې رب کریم د دې لپاره خپل سینې ساتلی وي، رب کریم د دې لپاره خپل بنی آدمان خپل انسانان ساتلی. هغه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم چې په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو، هغه دین چې هغې ته قرآن ویلی کېږي، هغه شریعت چې هغې ته فرقان حمید ویلی کېږي، هغه شریعت چې هغې ته سنت رسول صلی الله علیه وسلم ویلی کېږي، دغه شریعت نبی علیه السلام تراغو. د پیغمبر علیه السلام سینه رب کریم د خاتم النبیین د لفظ د پاره منتخب کا. الله جل شانه د انبیو هغه سردار رو لېږلو کم ته چې د ځمکې او د اسمانونو انتظار و، کم شریعت ته چې چرن او پرن په انتظار باندې و، کم اصول ته چې ځمکه او اسمانونه په انتظار باندې و، کم دین ته چې عرش او فرش په انتظار باندې و، کم دین او شریعت ته چې مظلومان په انتظار باندې و، او کم دین او شریعت ته چې مظلومان زنانه هغه په انتظار باندې وي. هغه شریعت خو الله جل شانه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکو. په هغه دور کې صحابو خپل د دنیا مال او متاع، خپل اولاد، خپل جیدادونه، خپل د دنیا هر څه هغې د دین دپاره فنا که. خپل د دین دپاره چې کوم دی صحابو خپل مالونه هم فنا که، صحابو خپل جانونه هم فنا که، صحابو خپل اولاد هم فنا کو، صرف د الله جل شانه دغه کلام ته چې ان الدین عند الله الاسلام، د الله جل شانه دغه کلمې ته چې ان الدین عند الله الاسلام،
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ارشاداتو ته چې ما انا علیه و اصحابي دغه ارشاداتو ته وکتل او هر څه په دین باندې ولګول لیکن مخکې نور دورونه راتلل چې په هغه دور کې د تابعینو دور راغو او په هغې کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ځکه چې په اول دور کې شریعت نازل شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور وو دا غیر بعد د صحابو په دور کې شریعت پیل شو خور شو صحابو په سیف او سنان سره او په خپل زبان سره او په سفرونو سره دین د دنیا ګډ ګډ تخور کو لیکن دا غیر بعد یو دور راځي چې دور د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ویل کېږي پاغې کې د دین د لیکلو ضرورت راغو د دین د تدوین کولو ضرورت راغو دین په کتابي شکل کې روړلو ضرورت راغو هغه الله جل شانه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذریعه سره قائم کو نو تکمیل الدین او تمکین دین او تدوین دین دا خو په خیر القرون کې وشو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نبی علیہ السلام فرمای زمانہ بهتر دا زمانہ بعد د صحابو زمانہ دا غین بعد زمانہ د تابعین زمانہ چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي دغه درو زمانو کې په دریمه زمانه کې چې بهترین زمانه ده پاغې کې د تدوین کار شروع شو پهل نمبر باندې دین لیکون کې پهل نمبر باندې دین هغه کتابي شکل کې روړون کې پهل نمبر باندې د دین تدوین کون کې هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پهل نمبر باندې یو مسلک یو کردار په تدوینی شکل کې روړون کې هغه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه لیکن بهر حال دین په تدوینی شکل کې مراغو لیکلې شول اجتهادي مسائل هم لیکلې شول احادیث هم لیکلې شول دغه تشریعګان هم لیکلې شوې لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل ارشاد مخ تراغو بعد الالف والمئتين او كما قال عليه السلام چې 1200 کال بعد بیا به فتنې شروع شي بیا به د فتنو دور شي په 13 صدی کې 1300 صدی کې الله جل شانه علماء دیوبند وجود کې راوسته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد بعد الالف والمئتين د دین بعد چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای بیا فتنې شروع کیږي 1200 کال بعد به بیا شروع شي په 1400 صدی کې الله جل شانه علماء دیوبند ته وجود ورکو څنګه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې منافقین موجودو اغي بدین ته غلط روح ورکولو صحابو به صحیح روح ورکولو اغي بدین په غلط طرف باندې بوتلو صحابو په صحیح طریقه باندې راوستو بعض خلک به داغي په دروغ باندې داغي په منافقت باندې داغي په دجالیت باندې داغي په غلط افواګانو باندې لاړل کله به چې د سم صحابو سره ملو شول د هغه خلکو سره چې یقینا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې مال جان قربانولو والو هغه ورته صحیح روح د دین او خودلو دغه خلک به بچ شو د منافقینو د چالنه کله چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د صحابو د شاګردانو دور راغو پاغه کې چې کم دی هغه حالات کچا به غلط روح خودلو نو دی ورته صحیح روح د دین او خودلو لیکن په دغه دور کې بعد الالف والمئتين کې 1200 کال بعد چې کوم فتنې راغې 1200 کال بعد چې کوم د دین د بګاړ خلک راغه کم خلک چې دین روانولو وال راغه کم خلک چې د دین بنیاد اخواقول وال راغه کم خلکو چې د دین هغه صحیح لباس او د دین هغه صحیح پرده کم چې جناب محمد رسول الله نه را روانه وا کم طور طریقې چې جناب محمد رسول الله نه را روانه وي د دین کم شریعت چې الله جل شانه نبی علیه السلام ته ورکړی وو هغه خلک راغه چې چا په هندومت سره بدلولو چا په عیسیت سره بدلولو چا په يهودیت سره بدلولو بلکې لري بم نزو په دغه 1300 صدی کې کله چې په پاک او هند باندې پاکستان لا په خپل نوم سره آزاد نه وو دغلته د هندوانو دور راغو دغلته چې کوم دی د پیرنګیانو دور راغو دغلته د انګریز دور راغو د برطانیي انګریز په پاک او هند باندې حمله آور شو هغه ته خپل عقیده او خپل نظریه مخه ته کې یا د خوف د وجنه یا د یری د وجنه یا د نور وجنه خلکو چې کوم دی د هغه عقیده قبول کې لیکن دغلته کې د دین بګاړ والا خلک د دین روانولو والا خلک هغه خلک چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعت د لاس نه اغشتو والو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کوم قران نازل شوی دی هغه د لاس نه اغشتو والو
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم سنت صحابه ته ورکړو کوم سنت صحابو نه تابعین واغشتیو کوم سنت تابعین د تبع تابعین د تابعین ناغشتیو کوم سنت د اسلاف په طرز باندې را روانو هغه بګاړول وال وروتل هغه خلق په پاک وهن کې وروته چې د چا د لاس نه قران اغشتو والو د چا د لاس نه د پیغمبر سنت اغشتو والو د چا د لاس نه د پیغمبر شریعت اغشتو والو او چا ته په بدل او غلط رخ کې شریعت خودو والو داغه د پر الله جل شانه علماء دیوبند پیدا ک نو په هر دور کې او په هر وخت کې د علماء دیوبند په هر د دین په هر پهلو کې یو خپل کردار وو که د دین لارې وګوري په شریعت کې خفیه په تور باندې پروت تصوف په شریعت کې خفیه په تور باندې پروت چې کوم دی سیاست په شریعت کې خفیه تور باندې پروت چې کوم دی او ښکاره ځلیدون کې چې کوم دی د جهاد مرحله په شریعت کې چې کوم دی پروت د تبلیغ مرحله دغه ټول 15 وانه شوبې او 15 وانه مرحله د علماء دیوبند په لحاظ باندې د علماء دیوبند په سینو باندې الله جل شانه هغه پاکي اوساتلې نو رب کریم د خپل دین د پاره د جناب محمد رسول الله د شریعت د پاره الله جل شانه د دې د پاره خپل خلق ټاکلی او تر قیامت پورې به دغه خلق وي چې هغه به د خپل جان پروا نه کوي د خپل مال پروا به نه کوي د خپل اولاد پروا به نه کوي د خپل جسم د خپل مرګ او د حیات پروا به نه کوي صرف د الله جل شانو حق دین په حق طریقه باندې په کومه طریقه باندې چې د محمد رسول الله نه را نقل شوی دی په کومه طریقه باندې چې هغه صحابو ته ورکړو په کومه طریقه باندې صحابو تابعین ته ورکړو په کومه طریقه باندې تابعین تبع تابعین ته ورکړو په کومه طریقه باندې تبع تابعین اسلاف ته حواله کړو هغه دین په هغه طریقه باندې اخودل شو نو د امام سے په دور کې د حیران روتل شریعت په غلطه طریقه باندې خودل د رب د وجود نه انکار د رب د هغه وجود نه او د هغه طریقې نه انکار وی رب کریم خو دغه دنیا جوړه کړې ده الله خو دغه دنیا پیدا کړې ده لیکن وی د خپل چاحت ته پرې خو د هر څه په خپل چاحت باندې روان دي د دهریانو عقیده ده ونی دی ویدام په خپل باندې غټیږي په خپل ورکوټی کیږي دا چې کوم دی په خپل باندې زړیږي او په خپل باندې نوي کیږي د دنیا نظام وای دا ټول په خپل باندې روان دی رب صرف پیدا کړي د رب اجازت ورته نه دی دا نه چې سحر او ماخام د رب نه اجازت علی او پاغي باندې روان دی مونږ وای نه رب چې څنګه مقرر کړی دی او په کومه طریقه باندې د رب اجازت وي چې څنګه مخکې او څنګه د دینه بعد د هغه طریقې سره به دنیا روانه وي کاغه د انور نظام دی کاغه د سپوږمۍ نظام دی کاغه د ستورو نظام دی کاغه د اسمان نظام دی کنور نظامونو د مخلوقات دی هغه ټول رب روان کړي او تر قیامت به رب چلی دغه غلط عقیدونه بچ کېدو د پاره امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه صحیح عقاید خلکو ته ور اخودل په صحیح لار باندې خلق روان ک ځکه زمونږ پہچان مونږ وای د اهل سنت والجماعت اهل سنت کی نسبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت تا والجماعت کی نسبت د صحابه کرامو کردار تا بل لفظ ور سره لګو مونږ اهل سنت والجماعت احناف یو په حنفیت کی نسبت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه پیله تدوین کوون کې د شریعت هغه ته نسبت دی بل نسبت لګو مونږ اهل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند سره تعلق ساتو نو د دیوبند هغه کردار چې د ټولو فتنو نه بچي حنفیت ته ورسي او حنفیت د دهریت د ټولو فتنو نه بچي د صحابو کردار ته ورسي او صحابه چې کوم دي د ټولو لارو نه بیل کی محمد رسول الله ته دی ورسي څنګه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردی دا حماد رحمت الله علیه اختیار کا حماد رحمت الله علیه او ابراهیم نخی رحمت الله علیه اخوا شاگردی اختیاریږي په صحابو کې د انس رضی الله تعالی عنہ انس رتنو اختیاری د عبد الله ابن مسعود رتنو هغه اختیاری د جناب محمد رسول الله نو دلته کلان د دلته د دیوبندی او طالب نم ته سند شروع کینو جناب محمد رسول الله ترسي نو الته پہچان په حنفیت سره راغو چې دا هغه صفا شریعت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ملو شوی دی په حنفیت کې کلم بند دی دا صفا شریعت دی چې حنفیت کې ملو شوی دی او د ټولو غلط لارو نه چې کوم دی په یو کلم کې کلم بند شوی دی او مونږ ته راکړل شوی دی دا غینوم حنفیت دی بیا هغه حنفیت که صفا ساتلې شوی دی د بریلیت نه یا د سیفیت نه یا د غیر مقلدیت نه یا د پنځپیریت نه صفا ساتون کې حنفیت چې کوم دی هغه ته ویل کېږي دیوبندیت
بیا د علماء دیوبند خپل کردار دی کمل کې مارتل پیل نمبر باندې د هندو فتنه انګریز فتنه راغه د انګریز د فتنې سره جنگیدون کې د انګریز فتنې د لپاره فتوا ورکون کې په پاک او هند کې د انګریز حکومت نه منودون کې په پاک او هند کې چې په هغه وخت کې چا فتوا نه چا الفاظ د زبان نه نشو اوخکلې چې د انګریز سره جنگ واجب دی د انګریز سره جنگ فرض دی ننم د زبان نه چې کم دی د غنور یوم نشو اوخکې په افغانستان کې د انګریز سره سربر بیکار دی هغه د علماء دیوبند بچي په هغه وخت کې که د 1857 جنگ ګوري که د 65 ازادي ګوري که د 72 او دغه چې کوم دی د 72 آئین د 71 آئین ګوري که د 70 جنگونه ګوري که د 65 جنگ ګوري په هغې ټولو کې تحریک ریشمي رومال ګوري که نور حالات ګوري که تحریک شیخ الهند ګوري که دغه نور تحریکونه ګوري ټولو کې د علماء دیوبند کردار دی نو که کردار د صحابو په هغه سنتو باندې چې والجماعت سره نسبت دی چې تمکین دین ورته ویلی کېدو په سیف او سنان سره په تور او په ډال سره چې کوم دی او په غشو په نیزو سره صحابو خور کو نو دلته هغه کردار علماء دیوبند ته ملو شو په پاک او هند کې د صحابو دغه کردار راواغشتلو بل چا فتوا نه ده ورکړې د غیر مقلد بنارسي فتوا ورکړې د انګریز سره جنگ کول چې کوم دی عظیمه ګناه ده حرام دی د غیر مقلد چې موتا ورته وابي وایو داغه فتوا دا و چې په پاک او هند کې د انګریز سره جنگ کول دا حرام دی دا د علماء دیوبند بچو دا د قاسم نانوتی رحمت الله علیه اولادو دغه چې کوم دی د رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زبان وو چې د انګریز د پاره د جهاد فتوا ورکړه چې انګریز سره جنگ واجب دی فرض دی په دې وخت کې نو که په دغه سټیج باندې ولاړ دی علماء دیوبند ولاړ دی کدی طرف ته بل شوبه وګورو د تبلیغ شوبه ورته ویل کېږي نو دغه شوبې ژوندي کوونکې دغه شوبه ساتونکې نن ساتلې ده د هغه وخت نه ساتلې و تر قیامت پورې د تبلیغ د شوبې ساتونکې د علماء دیوبند بچي مولانا الیاس رحمت الله علیه دی په لکو خلق روزانه لګیا دي ایمان روړي په لکو خلق روزانه لګیا دي د هغې اصلاح کیږي په لکو خلق لګیا دي چې کوم دی هغې صحیح لارې ته راځي په لکو خلق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سنت او په صحیح کردار باندې راځي دا د علماء دیوبند بچی د مولانا الیاس رحمت الله علیه کرامات دي چې لګیا دي روان دي په دنیا کې به دوه شوبې درته اهم یو ښکاري یو شوبه د درس او د تدریس او د منبر بل شوبه د تبلیغي جماعت د علماء دیوبند بچی دي دواړه که په عوامي انداز کې خپل مال جان او وخت لګي د افریقې په ځنګلو کې درته دین خوري د افریقې ځنګلات والا خلق هغې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي یا د امریکې په آغازي مټاورو کې د الله اکبر आवाज اوچتیږي الته کې کردار وګوره د علماء دیوبند بچی د مولانا الیاس رحمت الله علیه روحاني فرزن برسیدلی هغه ورته کلمه خودلی د فرانس په ځمکه باندې کله چې هغې نه د سعودي حکمران اجازت وغوښتو چې موږ ته د یو مسجد اجازت راکا وایي ما ته د بیت الله په حدودو کې دننه صرف د یو ګلجی اجازت راکا نن په هغه ځمکه باندې 5000 نه زیات مسجدونه دي او د هغې نه چې کوم دی په سوونو باندې مراکز دي د تبلیغي جماعت وجه سره د علماء دیوبند بچو هلته کې محنت وکړو شوبه د دعوت او تبلیغ چې د پیغمبر د جسم نه راوتې ده شوبه د جهاد چې د پیغمبر د جسم نه راوتې ده دغه دواړه شوبې دا دواړه کردار الله علماء دیوبند ته ورکړه او په هر دور کې په هر وخت کې د علماء دیوبند یو خپل کردار دی نو که د جهاد مقام راغلی و په هغې کې هم د علماء دیوبند کردار و که د تبلیغ شوبه راغه په هغې کې هم د علماء دیوبند خپل کردار و که د تصوف شوبه راغه په هغې کې هم د علماء دیوبند خپل یو عظیم کردار دی او د تصوف شوبې وګورو کوم ځای کې په مسجدونو کې ګډاګانې کوم ځای کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم بې عزتي کوم ځای کې تصوف چې کوم دی په هغه الفاظو باندې بیانول چې هغې نه د شرک وږمه او د شرک بن راځي کوم ځای کې تصوف ته چې کوم دی د شرک او د بدعاتو لباس اغوښتل دغه چې کوم دی کوم ځای کې تصوف په شرکیاتو باندې بدلول کوم ځای کې د الله ذکر چې کوم دی هغه په بدعاتو باندې بدلول کوم ځای کې د الله کلام په شرکیاتو باندې بدلولې کوم ځای کې د الله کلام په بدعاتو باندې بدلولې کوم ځای کې خلق د رب د سجدې نه د قبر سجدې ته راغه کوم ځای کې خلق د تصوف په نوم باندې د رب د سجدې نه خپل ځان ته په سجده کې دغه باطلو پیرانو ته وګوري دغلته هم د علماء دیوبند د بچو کردارو
چې د جهاد شوبې د شرکیاتو د بدعاتو د ډاکونه او د غلطو خلکو نه وساتله. هغه که سلجوقي دورو د علماء دیوبند د حنفیت دورو بادشاه د حنفیت پاتې شوی دی، که عباسی دورو هغه هم د حنفیت دورو، دغسې که نور دورونه راغلي دي حکومتونه اکثر قاضیان چې کوم دی د علماء دیوبند بچي د حنفیت بچي راغلي دي، هغوی په ځمکه باندې حکمراني کړې ده. نور د یو طبقې انسان نشي ښودلی چې چېرته یو لیش ځمکه د غیرو نه اغېشتي او هغې د اسلام په ځمکه کې شامل کړي. ها لا داسې یې کړي دي چې خپله د اسلام ځمکې هغې غیرو ته سپارو دي د جهاد په نوم باندې. نو که د جهاد په کردار باندې وګورې امیر المؤمنین مجاهد ملا عمر صاحب رحمهم الله د هغه کردارو د ټولې دنیا امیر، ورپسې اختر محمد منصور صاحب، ورپسې شیخ هیبت الله صاحب دامت برکاتهم العالیه علیه دی، د ټولې دنیا امیر دی. رب کریم د جهاد امارت د علماء دیوبند بچو ته ورکو، رب کریم د تبلیغ امارت د مولانا الیاس رحمت الله علیه غونته فرزند د علماء دیوبند بچو ته ورکو، رب کریم د تصوف د شوبې چې کوم عمارت دی هغه د علماء دیوبند بچو ته ورکو. نن د علماء دیوبند بچي دي چې د تصوف هغه صحیح لاره، د شرکیاتو نه خلاصه لاره، د بدعاتو نه خلاصه لاره، د خرافاتو نه خلاصه لاره، د الحاد او د بدعات نه خلاصه لاره رب کریم د دې په سینه باندې وساتله. تا ته به کردار او دور د علماء دیوبند ښکاري، کم ځای کې چې ماضي صفاوي دا به د علماء دیوبند بچي وي، کم ځای کې کردار صفاوي دا د علماء دیوبند بچي وي، کم ځای کې تصوف د شرکیاتو نه فارغ وي، کم ځای کې د الله ذکر د بدعاتو نه فارغ وي، کم ځای کې د الله ذکر د شرکیاتو نه فارغ وي، کم ځای کې د الله ذکر د غیر د سجدو نه فارغ شي، دا به د علماء دیوبند بچي وي، د بل چا بچي بني. نو دغه پہچان دی، نوم د علماء دیوبند دا پہچان دی، د شرکیاتو د بدعاتو د الحاد د افراط د تفریط نه خالی لار چې ګوري د علماء دیوبند بچي پسې روان شي. کاغه میدان د سیاست ګوري، کاغه میدان د جهاد ګوري، کاغه میدان د تصوف ګوري، کاغه میدان د دعوت او تبلیغ ګوري، دغه ټولې لارې صفا ساتلی شوي دي. پنځمه لار کاغه د درس او تدریس لاره ګوري. نن په دنیا کې څوک نشي ښودلی چې زما د حقانیې غونته کې فضلا چې کوم دی هغه فارغه کی، زما د مدرسې د دارالعلوم حقانیې چې دارالعلوم دیوبند ثاني ورته ویلی کېږي، زویم د باطلو د ټولې دنیا مدارس راغونډ کا، د حقانیې غونته 1800 طلبا په یو کال باندې علما نشي جوړولی. زمونږ په کال باندې 1800 تعداد زمونږ په کلاس کې. او ما ویل الحمدلله د دغه دارالعلوم نه وتي مفسرین، د دغه دارالعلوم دیوبند نه وتي محدثین، د دغه دارالعلوم نه وتي مبلعین، د دغه دارالعلوم دیوبند نه وتي د تبلیغي مراکزو مشران، د دغه دارالعلوم دیوبند نه وتي د جهاد د سنگرونو مشران، ما ویل د دغه دارالعلوم دیوبند نه وتي هغه د تصوف امیران وګوره، ما ویل د هغې دور د هغې کردار د هغې هنر هغه به مکمل صفا تا ته میلاویږي. چرته به په هغه کې شرکیات نی راغلي، چرته به په هغه کې بدعات نی راغلي، چرته به د هغه د الله په ځای باندې انسان ته سجده نه کړي، چرته به هغه د رب په ځای باندې بت ته سجده نه کړي، چرته به یو انسان د رب د سجدې نه د قبر سجدې ته نه راوستي، چرته به یو انسان د دین په نوم باندې دوکه کړي نه وي، چرته به د جهاد په نوم باندې مال نه خوړلی، چرته به د تبلیغ په نوم باندې چې کوم دی بل کردار نه درکړي، چرته به د تصوف په نوم باندې چې کوم دی په شرکیاتو باندې نه راوستي. مال کته کردار د علماء دیوبند ګوره، مال ک دور د قاسم نانوتی رحمت الله علیه والی، دا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه دور راوالی، ما ول هغه دور ته انسان وګوري، کله مطالعه کې کله سټډي کې ته وګوري، سترګو نه به دې اوښ کې روان شي، د صحابو دور به درته یاد شي چې یقینا د صحابو نه بعد د خلکو کومه قرباني کړې ده، د امت ته کم کردار ورکړی دی، د امت ته په دې دومره شرکیات او دومره بدعات او دومره خرافات او دومره افراط او تفرید کې دا دومره منځ او درمیان لاره څنګه ورکړې ده. داسې ده لکه یو انسان چې په غر کې لار وباسي او د هغې ته یوازې یو جماعت وي او د سره چې کوم دی د شریعت د دلایلو بارود خو وي، لیکن د غر د تراشلو بارود ورسره نه وي. نو علماء دیوبند دا هغه یو کردار لري، په هر دور کې هغه یو فیلډ لري. ما ویل کله چې د انګریز حکومت راغو نو په هغې باندې فتوا ورکوونکي د علماء دیوبند بچي، کله چې د عیسیت دور راغو په پاک و هند کې
چوک په چوک باندې به عیسائی مبلغین ناستو، چوک په چوک باندې به محنت کولو، خلق به عیسیت ته راوستل، چوک په چوک باندې به خلق چې کوم دی جوک در جوک به عیسیت ته تلل، خلکو به د عیسی علیه السلام هغه شریعت چې کوم عیسی علیه السلام نه صفا راغلی هغه شریعت چې کوم دی د خورو سره ملو کړی، هغه شریعت په خپل زبان باندې بیان کولو والا، هغه شریعت په خپل لاس باندې لیکلو والا، غلط کردار شریعت بیانولو والا خلق هغه چوک په چوک باندې عیسائی مبلغین بناستو، خلق به عیسیت هغه غلط کردار ته راوستل، هغه غلط دین ته به راوستل، ویل به د جناب محمد رسول الله دین صفا نه دی، د جناب محمد رسول الله دین چې کوم دی هغه صحیح نه دی، دغه کوم قرآن ته اوس راغلی دغه صحیح نه وي، کوم شریعت ته اوس درکړلی شوی دغه صحیح نه دی، صحیح دور د عیسی علیه السلام مونږ وایي هغه دور واقعي د عیسی علیه السلام صحیح و، دی وایي انجیل د الله کلام دی، مونږ وایي واقعي کوم انجیل چې عیسی علیه السلام ته راغلی و هغه صحیح و، مونږ وایي کوم کردار چې عیسی علیه السلام ته ورکړلی شوی هغه صحیح و، کوم کردار چې عیسی علیه السلام بیانولو هغه صحیح و، کوم انجیل چې عیسی علیه السلام بیانولو هغه صحیح و، لیکن پاک او هند کې چې ته کوم انجیل د بایبل په نوم باندې بیانې، پاک او هند کې چې ته کوم انجیل د مقدس په نوم باندې بیانې، پاک او هند کې کم تخریف شده انجیل بیانې، ما ویل دا د عیسی علیه السلام کردار نو، دا د عیسی علیه السلام د الله د طرف نه ملو شوی شریعت، د الله د طرف نه ملو شوی انجیل نو، کم چې ته په پاک او هند کې تا بیانولو. ما ویل د دغه دپاره د علماء دیوبند بچی د قاسم نانوتي رحمت الله علیه په نوم باندې رووتو، بانی د دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات رووتو. ما ویل که چرته عیسائی په شریعت باندې حمله کړې ده بیا بل څوک نه دی ملو شوي د علماء دیوبند بچی، قاسم نانوتي رحمت الله علیه، بیا شیخ الهند رحمت الله علیه، بیا کرانوي رحمت الله علیه، بیا هغه چوک ته راوتي او په چوک کې د عیسائی مبلغینو سره مناظرې کړي دي، هغې نه بعد د هغې چوکونه او د هغې چوکې ختمې شوي دي، هغې نه بعد د اسلام ناره بلنده شوې ده، د هغې نه بعد چې کوم دی د محمد رسول الله دین چمکېدلی دی، د هغې نه بعد چې کوم دی هغه حق شریعت امت ته ملو شوی دی، کوم شریعت چې جناب محمد رسول الله باندې نازل شو. ما ویل په دغه وخت کې غیر مقلد چرته، په دغه وخت کې پنجپیرې چرته، په دغه وخت کې دغه نور طبقې چرته وي د سیفي او د بریلي په نوم باندې. کله چې پاک او هند باندې عیسائی مبلغین حمله ور شول، چوک په چوک باندې څنګه زموږ استاسو د پیو والا دکاندارانو چوکې جوړې کړې وي، دغه چوک په چوک باندې به داسې چوکې جوړې کړې وي، په هغې باندې به ناستو او باقاعده به چوک کې تبلیغ کولو، دعوت به چلولو، عیسیت ته به خلک راوستل، لکه نن چې د افریقې په ځنګلو کې، لکه نن چې د فرانس په ځمکه باندې او نن د امریکې په ځمکه باندې د علماء دیوبند بچی د تبلیغی جماعت په شکل باندې روان دي، هغې لګي د عیسیت اغرت کوي، د عیسیت توړ کوي، خلک صفا دین ته راولي، صحیح دین ته راولي. دغسې یو دور و په پاک او هند باندې چې پاکستان لا آباد نه و، په هغه وخت کې د عیسیت یو ولوله راغلی وه، د عیسیت یو دور راغلی و، قاسم نانوتي رحمت الله علیه رووتو، د عیسیت دور ختم کو، د عیسیت هغه بګاړ شریعت هغې ختم کو، د عیسیت هغه کردار کم چې واقع د عیسی علیه السلام والا کردار نو، کم چې واقع د انجیل کردار نو، کم کردار چې پادریانو د خپل طرف نه لیکلی دی هغې خلکو ته مخکې کولو، د نبی علیه السلام شریعت ته غلط ویل، هغه ټول کردار یې ورته ختم کو. پاک او هند د دغې نه صفا شو، پاک او هند ته یو صحیح عقیده د جناب محمد رسول الله ملو شو. نو ما ویل په هر دور کې د علماء دیوبند یو خپل کردار دی. ما ویل بیا دغلته څوک هم نه دی راغلی چې پاک او هند چې کوم دی د عیسایت د لګام نه خلاص کړي وي. ما ویل بیا دغلته کې یو وابي او پنجپیري ته جرت نه دی ملو شوی چې هغه راغلی وي انګریز باندې فتوا ورکړي چې په پاک او هند کې د انګریز اوسېدل، دا پلید قدمونه ایښودل دا چې کوم دی حرام دی، بلکې د غیر مقلدینو د وابیانو مشر بنارسي فتوا ورکا وایي د انګریز سره جنگ کول حرام دی. ما ویل زما د مسلمان د فتوی په خلاف باندې ستا فتوا بیا دا وه چې د انګریز سره جنگ کول حرام دي، ستا د بنارسي فتوا د وی ګوره. کله چې عیسائی مبلغین راغه په هندوستان باندې بیا هم د دارالعلوم دیوبند بچی رووتل، دارالعلوم دیوبند پن پروتو، دارالعلوم دیوبند د اسلام او د شریعت هغه کلاګانې چې کوم دی هغې ته ګلشن ورکولو، هغه چمن ته اوبه د وینې ورکړي دي، هغه چمن چې کوم دی په خپلو وینو باندې اوبه خور کړی دی، هغه چمن هغه صحیح شریعت هغه د علماء دیوبند بچو بیا کردار ته رسولی دی. ما ویل چرتم د علماء دیوبند نمبر راوالی هغه وګورئ، نمبر د علماء دیوبند دغه نوم دی، هغې کې وګورئ چې د قاسم نانوتي رحمت الله د عیسیت سره کم کردار و. ما ویل بیا که د دلته نه عیسیت د دلته نه پاک او هند نه وتښتېدو او عیسیت
دغه په ځمکه باندې د سعودي په ځمکه باندې د سعودي حکمرانانو ته د هغې شیخانو ته کله چیلنج ورکوي چې عیسایت په دې وخت کې حق دین دی او ستاسو شریعت دی محمدي چې کوم دی دا باطل دین دی. ما وی هلته کې د علماء دیوبند بچی دی دغه د قاسم نانوتي رحمت الله علیه دی. هلته کې چې کله آواز اوچتیږي د حج په موقع باندې آواز کوي عیسائی مبلغین راغلی دي د پاک او هند عیسائی مبلغین راغلی دي. د مبلغ نوم دا دی د سعودي کردار ته د سعودي حکومت ته چې کوم دی پرچه داخله کړې ده. مونږ وایي عیسایت حق دین دی په دې وخت کې به هم هغه چلی شریعت محمدي دا باطل دی لا یعوذ بالله په دې وخت کې به دا نه چلی. وایي د هغې دپاره پرچه ورکړې ده پرچې داخله کړې ده که په دې ځمکه باندې د اسلام د پاره څوک جنگ کولی شي د محمد رسول الله د شریعت د پاره څوک جنگ کولی شي د محمد رسول الله شریعت ته حق ویلو والا څوک وي نو موږ سره د سعودي په دې ځمکه باندې یو جړب تکینی موږ سره د یو مناظره وکړي خپل اسلام د حق ثابت کړي د هغې حقانیت دې موږ ته وښیي موږ به د هغې نه رستو شو موږ به د دین ته لاړ شو. ما ویل بیا څوک هم نو بیا هلته کې په دغه دور کې الله جل شانه قاسم نانوتي رحمت الله علیه کرانوي رحمت الله علیه ساتلی دی د علماء دیوبند بچی دی د سعودي حکمران ته وایي دغې ته وایي ما چې قاسم نانوتي یا کرانوي راغلی دی دغه به ورته وایي نه ټایم وخت ورسره مقرر کا. کله چې ټایم وخت مقرر شو عیسائی مبلغینو سره د سعودي د بیت الله په ځمکه باندې کله سټیج ته راغو قاسم نانوتي رحمت الله علیه راغو عیسائی مبلغین خاموش دي. عیسائی مبلغین ته تاسو خپل کردار ظاهر کی راپاسي وای نه حضرت تاسو مشران یې تاسو وای وای زه به څه خبره وای خزه څه خبره به اوس کوم څه به اخره کې وکم ځکه ما د هغه محمد رسول الله کلمه ویلې ده چې هغه اولین هم دی آخرین هم دی. پهله ورته زه د آخري نبی امتی ما زه د هغه په شریعت باندې ماخر به خبره وکم ته پهله وکړه ورته نه پهله ته وکړه وای خزه څه خبره به اول وکم او څه به بعد کې وکمه ځکه د اولین او د آخرین نبی امتی ما دغه په شریعت می ایمان وروړی دی. دی ورته نه حضرت خبره ختمه کوي کله چې راځي سټیج ته راځي میک ته راځي خبره ختموي عیسائی مبلغینو ته خلک ګوري سید چې اوس به دې خبرې دپاره راپاسي څوک هم نه راپاسي مبلغین ټول ناستي ټول خپل عیسایان ورته جواب وکوي. قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورته مخ راواړلو ما ځکه ویل چې تاسو ووایي کني زما د بیانولو نه او د شریعت محمدي د حقانیت مخې ته ایښولو نه بعد بیا ستاسو په خوله کې به هغه زبان نی چې د هغې د پاسه خبره وکړي. وایي ما تاسو ته یو موقع درکوله چې د خپلو عوامو ته څه ووایي د دې د پاسه بیا تاسو خبره نشئ کولی. ما ویل نو که کله د سعودي په ځمکه باندې زمونږ د قبلو په ځمکه باندې هم عیسائی مبلغینو چې کوم دی هغه خپل کردار ښکاره کړی دی په هغې باندې حملاور شوي دي نو ما ویل بیا هم زما د قاسم نانوتي رحمت الله علیه بچی زما د کرانوي رحمت الله علیه بچی زما د علماء دیوبند بچی تلی دی هلته کې هم د عیسائی موتوړ جواب عیسایت نه چې کوم دی د بیت الله خالی کېدو جواب عیسایت نه چې کوم دی د خپلې قبلې فارغېدو جواب بیا د علماء دیوبند بچی ورکړی بیا بل بچی نه دی ملو شوی. ما ویل کم کم کردار به درته بیانوم کم کم حالات به درته بیانوم نو په هر دور کې که چېرته پاک او هند ته فتنه د قادیانیت راغه او د خاتم النبیین یو غلط ترجمه او غلط تشریح وکړه ما ویل بیا هم بل څوک نه دی راپاسېدلی د قادیانیت نه د خلاصېدو دپاره قادیانیت فتنه کې نوجوان پرېوتېدو نه دپاره د قادیانیت نه چې کوم دی هوار کېدو دپاره بیا د علماء دیوبند بچی راپاسېدلی دی. ما ویل کاغه د شان ورشاه کشمیری رحمت الله علیه په زبان باندې و کاغه د تانوی رحمت الله علیه په زبان باندې و کاغه د سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په زبان باندې و. ما ویل بیا هغه کردار د هغې موجود دی چې داسې کردار بیا چا نه دی ادا کړی. کردار خو څه تر ننه پورې د دغه خلکو په قادیانیت پرد باندې به یو کتاب هم پیدا نه کې تر نن وخته پورې د دغه خلکو د زبان نه به د قادیانیت پرد باندې یو الفاظ هم نیوتی تر نن وخته پورې د دغه خلکو ځکه چې خپل هم باطل دي د دغه خلکو د سپیکر نه به د قادیانیت په خلاف باندې یو خبر هم نیوتی د دغه خلکو په کردار باندې به د قادیانیت په رد باندې یو کانفرنس نی مقرر شي. ما ویل نن هم که حکومتي سطح باندې لګیا دی که عدالتي سطح باندې لګیا دی که د اسمبلی په سطح باندې لګیا دی که
عوامي سطح باندې لګیا دی. ما ویل زما د علماء دیوبند یو وړوکي بچی نه تپوس وکړه قادیاني څه ته وایي. دی برته قادیاني زندګ دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نبوت او رسالت باندې ډاکا چولې ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد مرزا غلام احمد قادیاني ته پیغمبر وایي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شریعت باندې حمله کوونکی دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه شریعت کم چې ورته د رب د طرف نه د قرآن په شکل باندې ملو شوی دی په هغې کې تحریف کوونکی دی. دغه زندګ ته قادیاني ویلی کی. ما ویل که الفاظ بیا ګوري د سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه ما بار بار ویلی دي بیا به بل څوک دا الفاظ ونه وی. سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه وی په قادیاني باندې لعنت ویل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د درود مطابق اجر درته ملاوي. ما ویل بیا بل څوک رد واله نو د قادیانیت فتنه چې راغه ما ویل د اډیاله جیل بیا هغه زما اکابرو بند کړو. او کله د قادیانیت فتنه راغه امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمهم الله 2002 کې وفات دی. لنډ وخت کې کله چې د قادیانیت فتنه راغه کله چې د قادیانیت په خلاف باندې راوتل کله د قادیانیت د کردار د پاره قلم اوچتولو کله د قادیانیت د کردار د پاره आवाज اوچتای. ما ویل هغه د علماء دیوبند بچي شیخ سرفراز خان صفدر صاحب دی. ما ویل هغه د علماء دیوبند بچي شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه دی چې د هندستان نه د بمبئی نه د هغه زین راځي او استاد دلته کې چې کوم دی د سند په ځمکه باندې لګیا دی په عدالت کې د قادیاني سره مقدمه لړاوي. ول بیا هغه علماء دیوبند بچي دی ول استاد پاکستان په ځمکه باندې بل څوک نو موجود ول د هندستان په ځمکه باندې د شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه په ژوند کې غیر مقلد نو موجود ول د شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه په ژوند کې د غنوري باطل فرقې نه موجود ول د شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه پیغمبر وو لیکن د دې پیغمبر نو ول شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه یوازې هغه د ختم نبوت قائل او د ختم نبوت قائل نو ول د شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه د عائشه رضی الله عنها د لپټې تحفظ کول هغه مور ګڼله ول دې مور نه ګڼله. مال په هر کردار باندې کې راشي د علماء دیوبند په هر دور په هر مزاج په هر وخت کې ته یو کردار ملاويږي. کلم دنیا باندې کلم امت باندې دغه مظلوم امت باندې چې زپلې شوی وو دغه مظلوم امت باندې چې دا خوځولې شوی وو دغه مظلوم امت باندې چې د هر دور نه د هر طرف نه والے شوی وو کله د انګريز په شکل باندې کله د عیسایت په شکل باندې کله د يهودیت په شکل باندې کله د جسم په اعتبار والے شوی دي کله شهادتونه ورکړي دي کله تین مالونه ضبط شوی دي کله تین ځمکې ضبط شوی دي. ما ویل په هغه دور کې د مظلومه امت علماء دیوبند سربر بیکار عمده سي نه دی پرېښو دي. ما ویل په هر دور کې بیا د دینی فتنې نه ساتون کې د علماء دیوبند بچي راغلي دي. ما ویل کله چې د شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه د یو بوډه زنانه په आवाज باندې چې د پنجاب نه یو بوډه زنانه आवाज لګي شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه ته وایي وای زما خاون قادیانی شوی دی هغه وای چې د تاسو سره زما نکاح برقرار ده تاسو سره زما نکاح ختمې دی نشي زم ځان ته مسلمان ویم تم ځان ته مسلمان وې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سو خوخ چې هغه ته چې کوم دی پیغمبري ور کوي وی مرزا غلام احمد قادیانی ته نبی علیه الصلاۃ والسلام په مهر ور کړي وهله دی هغه ته پیغمبري ور کړی دا وای زموستا نکاح نشي ماته دی. د یو زنانه بوډه زنانه په आवाज باندې د 63 سال په عمر کې شانور شاه کشمیر رحمت الله علیه دغه علاقہ دغه ملک د قادیانیت د فتنې نه فارغه کوي. شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه تبع عدالت کې شاه ویلې کېدو قادیانی مبلغ لګیا دی आवाज اوچتای دلایل وای شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورته د غلط ویلو هغه طرف نو ورته جج आवाज کوي شاه صاحب تاسو کتاب نشته خاموش شه وای حضرت ما 36 سال مخکې د دې کتاب سټډي کړی د مطالعه کړی دا د 36 سال سټډي په بنیاد باندې هم چې قادیانی مبلغ د خبر غلطه کوي دا کتاب زما مخې ته وروړل شي. کتاب د کتاب عبارت یو شی وي دی بل شی وي کتاب کې یو شی لیکل شوی دی بل شی لیکي. ما ویل د هغه زنانه نکاح خلاصون کې د یو زنانه فکر او د یو زنانه کردار هغه آزادون کې د قادیانیت فتنې ته د قادیانیت فتنه وین کې هغه د علماء دیوبند بچي بیا بل څوک نه و. ما ویل کستا په اسمبلی کې بیلونه پیش شو دا بل لګو ستا په اسمبلی کې کله بیلونه راغه ستا اسمبلی ته د قادیانیت بل راغو ستا اسمبلی کې د आवाज اوچتېدو د پاره چې کوم دی فکر شو قادیانی ته به څوک کافر وای
لاستا په ملک پاکستان کې په دې پاکه خوره باندې چې رب مونږ ته د پاکه خوره د اسلام د پر راکړې ده لا په دې ځمکه باندې د آیین په تور باندې قادیانی کافر عقلیت نو منظور شوی ما ویل که کافر عقلیت منظور کړي د علماء دیوبند بچي مفتی محمود و بیا بل څوک نو مفتی محمود رحمت الله علیه واقعا نقل کوي وای ما تر دغه وخت پورې ما سیاست کړو لیکن دغه وخت نه بعد زه په خپل سیاست باندې مطمئن شوم وای ما چې کله وکتل قادیانی مبلغ راغله د عدالت ججان هم ناشتي د اسمبلی کردار هم ناشته سپیکر هم ناشته دلته چټونه د قادیانی پراته دي زمام پراته دي دلایل د قادیانی پراته دي زمام پراته دي التن یوسف بنوري رحمت الله علیه سره د طلبو چې کوم د نوافل په شکل باندې راځي دلته مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د قادیانی کردار کټ کړي لګیا دي په دغه وخت باندې د رب نه دعا غواړي رب یا به د دې جن د علماء دیوبند د بچو لاشونو چتیږي یا به قادیانی چې کوم دی هغه کافر اقلیت منظوریږي ما ویل اده علماء دیوبند بچو هغه د وابي بچینو اده غیر مقلد بچینو هغه د پنځپيري بچینو هغه د سیفي او د بریلی بچینو په دغه وخت کې دغه ټول فتنې موجود وي ولې دا پیغمبر یوازې د علماء دیوبند یا چې کوم دی دغه کردار د ختم نبوت دا یوازې د علماء دیوبند سره یا نبی له صلوات و سلام یوازې علماء دیوبند راغلو یا د پیغمبر علی السلام شریعت یوازې د علماء دیوبند لپاره خو ما ویل پهله ما ویل چې الله جل شانو د پاک او د صحیح او د حق شریعت د پاره بازي سینې منتخب کړي او الحمدلله رب یو ځل چې کوم دی د دین او شریعت د پاره ویني غوښتي وي هغه د صحابه ویني رب قبول کړي وي بیا د حق دین د پاره رب ویني غوښتي وي د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په دور کې د حنفیت ویني رب قبول کړي وي ما ویل ک بیا په یو دور کې چې پاک او هند او پاکستان آزاد نو هغه الله جل شانه بیا دغه پاک ځمکې د پاره دغه پاک او حق شریعت د پاره یو ورځ د دې ګلاب او د دې چمن د پاره ویني غوښتلې هغه وینم د علماء دیوبند بچیو چې لزر نوجوانان د لاهور په ځمکه باندې شهیدان شو لزر نوجوانان چې کوم دی هغه لګیا د بمبئی په ښار کې شهیدان کیږي هغه د علماء دیوبند بچیو بیا بل څوک نو استاد ځمکې د پاره فکر کړون کې هم د علماء دیوبند بچیو ما ویل هغه نه بعد کله مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه عدالتي او اسمبلی مقدمه لړاوي هغه کې وی د درو ورځې نه بعد ډیر مسلسل ستړي کېدو نه بعد راغم په کرسي باندې کم کېناستم لږ وخت د پر اجلاس معطل شو وی پدې کې اجلاس واپس چې کوم دی قائم شوی قادیانی مبلغ لګیا د خپل دلایل وی د مرزا غلام احمد قادیانی په نبوت باندې دلایل وی زه دوه مرګرو مل چې درو ورځې نه ستړي دي عمر هم د بډاوالي په حالات کې دی وی عائشه ترها امهات المؤمنین زموږ مور وی هغه ته خوب کې راغه وی راته چې بچیا مفتی محموده پاسال ته کې قادیانی زما د سر نه لپټه راکاږي پاسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شریعت باندې حمله کوي پاسه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت په عقیده باندې حمله کوي تدل تملاستی یا تناستی یا ستاسترګي ورغلي دي وی فورن پاسې د اسمبلی کې مې وکتل وای دا غي نه بعد دوه دلایل ویل ته فیصله کې چې کافر عقلیت منظور شو قادیانی ما ویل ک دغل تکم کردار او د مفتی محمود سے په دور کې ولې دغه خلق نو ولې د دین بینو ولې ختم نبوت د دې عقیده نه ده ولې ختم نبوت باندې د دې چې کوم دی مال جان لټو نه دی ولې आवाज د ختم نبوت نه لګي یا خود عقیده دانه ده یا خپل عقیده راسخ پټه ساتي یا خپل عقیده چې کوم دی ظاهرول نشي یا چې کوم دی په صحیح دور او په صحیح کردار باندې راتلې نشي نو ماویل په هر دور او په هر وخت کې قرباني د علماء دیوبند بچو ده ماویل ننم کچرته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت پاکی د باندې د ختم رسالت پاکی د باندې یا د ناموس رسالت پاکی د باندې یا د صحابو د تحفظ پاکی د باندې کم قسم کردار غلط راغو ماویل ان شاء الله د علماء دیوبند بچي بولاړي ماویل ان شاء الله بیا زما هغه عوام چې غي ځان ته د علماء دیوبند سي پیسې لاران وي ماویل یقینا بیا بدغه زما عوام ولاړي بیا بمستا عوام نروزي نو ماویل په هر دور کې د علماء دیوبند بچو کردارو په هر وخت کې د علماء دیوبند بچو قرباني وا ماویل په هر وخت کې ملک او ملت قوم او دغه سزمکه او شریعت قرباني غوښتي د علماء دیوبند بچي ورته مخ ته شوی بیا بل بچي ورته مخ ته نه دی راغلي خو بهرها 100 قربانيان دي څومره قربانيان به ذکر کیږي چې د قاسم نانوتی رحمت الله علیه سره څه شوی دي د شیخ الهند رحمت الله علیه د مالټي په جیل کې په سروټ کو باندې ست پروتو دغه چکم دی کرانوی رحمت الله علیه ته سزاګانی ولی ورکړل کې دي دغه چکم دی زموږ نور اکابر تشان ورشا کشمیر رحمت الله علیه ست پاره پازاب شوی یا نور اکابر راوالی تانوی رحمت الله علیه ته د دومره لوی
القابات ولی ورکړل کېږي یا ملت د اسلام ورته ولی ویل کېږي؟ ما ویل عمده قرباني و چې د پیغمبر په ځان باندې، د پیغمبر په عقیده باندې، د پیغمبر په نبوت او په رسالت باندې هغه خپل جان مال لټاولو ته تیارو. نو ما ویل نن وخت کې کته ته په صحیح کردار باندې ښکاری، که صحیح आवाज اوچتول والد ښکاری، که زبان باندې صحیح عقیده بیانول والد ښکاری، کاغه د سر د مال جان د اولاد پروا نه کوي او هغه صحیح عقیده ډټ کر بیانوي، هغه به د علماء دیوبند بچي وي، بل غیرتی بچي به پیدا نشي. چې کم مولا غیرتی خبره کوي، حق عقیده او حق نظریه درته ښیي، تا ته بخکاری چې دی کې خود د سر نقصان دی، دی کې خود د وړوکو اولاد نقصان دی، دی کې خود د مال نقصان دی، د جیداد او د کردار نقصان دی. خو هغه ته به دا ټول نقصانونه د میږي برابر ښکاری. یو نقصان چې د ختم نبوت د عقیده دی، یو نقصان چې د ختم رسالت د عقیده دی، یو نقصان چې د صحابو د تحفظ د عقیده دی، یو نقصان چې د پیغمبر شریعت د بګړاولو وجنه دی. ورته هغه نقصان به هغه ته زیات ښکاری، خپل نقصان به ورته کم ښکاری. او دا نظریه، دا نظر، دا کردار دا مونږ ته صحابه را کړی دی او هغې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ورکړی دی. نو یقینا په هر وخت کې، په هر دور کې، په هر ځای کې او په هر فیلډ کې کردار د علماء دیوبند هغه کامیاب دی. ان شاء الله ټول به د علماء دیوبند د کردار سره، د علماء دیوبند د عقیدې نظریې سره، د علماء دیوبند د اتفاق سره خپل اتفاق ساتو. او دغه شوبې دي کومه شوبه چې مونږ تاسو د تصوف وایو، هغه د علماء دیوبند د ایجاد دغه ده کامیاب روانه ده. کومه شوبه چې د دعوت او تبلیغ ده، هغه د علماء دیوبند روانه ده. کومه شوبه چې د جهاد ده، هغه د علماء دیوبند روانه ده. کومه شوبه چې د درس او تدریس ده، د امامت ده، هغه د علماء دیوبند بچو روانه کړی ده. کومه شوبه چې پنځمه د سیاست د پیغمبر علیه السلام مدني دور چې ورته ویل کېږي، هغه د علماء دیوبند بچو صحیح کردار روان کړی دی. نو په هر دور کې به ان شاء الله د علماء دیوبند مرسته کوو. الله دې عمل کول توفیق راکړي. سنت کوي